بسم الله الرحمن الرحیم. زور خان متا سو ګوره تحقیق نیوز نن یو پیر بیا د کاټلنګ په هاسپټل باندې پروګرام کوم راغله ما سعید میډیکل سنټر ته لونخړ روډ باندې دا سنټر واقع دی. پدې کې د علاقې د مریضانو لپاره څه سہولیات دي، کم کم ډاکټران کینی، کم کم سپیشلیست دلته کې ناس وي. زموږ سره اوسئ سعید میډیکل سنټر کې صادق سره به خبرې کوو چې هغه سوي او د هغوی سره څه سہولیات دي. بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو تاسو شکریا ادا کوم تاسو سعید میډیکل سنټر وزټ کړو او سعید میډیکل سنټر په کاټلنګ کې واحد داسې فارمیسي ده چې دې کې به تاسو ته هر قسم میډیسن اویلیبل وي، کوالټي او کوانټټي دواړه تاسو ته میلاویږي. بل سعید میډیکل سنټر کې چې کوم دی ډیلی بیسس باندې دا واحد سنټر دی چې کې پلمونالوجي والا ډاکټر کینی الارج ناراضي ډاکټر ادریس نوم دی او ډبلیو ایم او دا زما وایف ته ډاکټر نجمه نوم دی، ایونینګ کې ډیلی ناسي او په نایټ کې هم اویلیبل. د هفتې په ورځ موږ سره ډاکټر عبدالرحیم صاحب کینی د آر ایم آی ناراضي نیرو پلس میډیکل سپیشلیست دی، نیورولوجست دی. د هغه نه علاوه موږ سره د جمعې په ورځ طیب مستجاب دی، هغه تورپیډک سرجن دی. او د اتوار په ورځ موږ سره کارډیالوجست ډاکټر ابرار دی، الټراساوند سپیشلیست را سره کینی او سرجیکل سپیشلیست دی سید هاشم اقبال دی او ان ټي سپیشلیست اسسټنټ پروفیسر مبشر الله جان دی او واحد اولنی کینسر ډاکټر موږ راغلی دی کاټلنګ ته اسلام آباد ته، ډاکټر مشهود حمزه نوم دی او سنډے باندې راځي 12 بجې راځي. د هاسپټل وزټ وکړو بل کتونکو ته بس د هاسپټل اندرونی حالات هم ښیي. صحیح شوله. دلته ودرېږه. دا زموږ سره لیب دی، دا عرفان به لیب ټیکنیشن دی، ډیپلوما هولډر دی، کوالیفاید دی. عرفان یو منټ بس تاسو واخلو. دلته کې تاسو کم کم ټیسټونه کوئ؟ دلته موږ سپیشل روټین ټیسټونه کوو، کوم چې کاټلنګ کې روټین کېږي ډیلی بیس باندې، او سپیشل ټیسټونه چې کوم وي هغه موږ دي ګماردان ته دی، او چې کوم دلته ډیلی بیس باندې کوم ټیسټونه کېږي هم دلته کاټلنګ کې چې کوم ډیلی بیس باندې ټیسټونه کېږي. ما خپل ډاکټر ته ویل چې کوم پیشنټ ته څه ضرورت وي هغه ټیسټونه ورته کوه، خو ضرورت ورته نه وي زموږ دپاره ټیسټونه مه دې کوه، ځکه چې زموږ دا علاقه کاټلنګ ډېر غریبه علاقه ده. زه وایم چې زه کاټلنګ دپاره څه داسې دغه ورکړم چې ټول خلکو ته فایده ورسي. ځکه چې زه چې یونیورسټۍ نه رالم په 2014 کې موږ دا بزنس سټارټ کړی و، زه ما ایم فل بایو ټیکنالوجي کړی وه. زه رالم په دې سوچ رالم چې ما زه د کاټلنګ ته څه یو سوچ داسې راوړم، د ټولو نه مختلف هغه سوچ به زه راوړم. سره دې خو ویټینګ ایریا ده، فیمیل ویټینګ ایریا ده او الټراساوند کلینیک دی، ایکو ده. په سره خو ځان له موږ سره واحد په کاټلنګ کې موږ سره به ګینې سیکشن ځان لري چې هغه ایک لیبر روم موږ سره دی. دا پیشنټ راغلی دی، دا کوم پیشنټ چې دا ډاکټر عبدالرحیم صاحب له راغلی دی او هفتې ورځ ده ټول یې ته راغلي دي، لرې لرې ځای نه راځي. د ډاکټر عبدالرحیم صاحب په باره کې ووایه چې دی څه شی دی؟ دا نیرو دی پلس میډیکل سپیشلیست دی او آر ایم آی نه راغلی پېښور نه، او سهار راځي د هفتې په ورځ 9:30 بجې راځي، 2:30 بجې بیا ځي. او د ده په ځای کې دا دی چې کوم مدرسې والا دي، طالب علمان دي او یتیمانان دي، دا به فری آف کاسټ دي. ابا خیر زما د طرف نه فری، ډاکټر طرف نه فری کونی، زما طرف مکمل فری. موږ اکثر خبره کوو چې په فیس کې د ځینو ډاکټرانو فیس څومره سی وایي چې مریض د کور نه هغه دا سوچ وکړي چې یاره زه دا پیسې اوس فیس کې ورکړم او که دا په میډیسن کې ورکړم، په دې حواله باندې څه وایي؟ بس دغه رې ما ته راځي انشاءالله چې کوم غریب وي ابه زما طرف ټوټلي سپورټ، ټوټلي فیس په انشاءالله ډاکټر به خاف کوي. که سړی تاسو داسې وي چې یاره زه غریب یم نو تاسو به داسې بروسه بالکل زه به فری کوم، زه به فری کوم چې کوم وي. دا زموږ سره فیمیل ویټینګ ایریا ده، دا زموږ سره الټراساوند کلینیک دی، ایکو روم دی، ایکو روم چې کوم دی دا دی زموږ سره کارډیالوجست دلته کینی راځئ تاسو، دا هغې د آفس دی او دا زموږ سره ایکو مشین دی. دا اوس تاسو سره پیشنټ دی؟ او دا سره پیشنټ دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. زاهد شاه د کوم ځای؟ بابوزو. دلته څه راغلی؟ دا لاس مې خوږېده دی، پټه کې مې څه مسله راغلې دی له راغلی یم. یو څو ورځې مخکې چې دا تکلیف دی راته، داسې خو هر څه برابر دی انشاءالله. شکر دی. او رویه د ستا په رویه هم دی ښه ده. ډېره مننه، الله دې صحت ته درکړي.
لیبر روم ورته ښیو زموږ ګایني لیبر روم دی ځان له فیمیل سیکشن ځان له پوره جدا کړی دی که نه او ستاسو سره ګایني کې څوک کیني؟ ډاکټر نجمه نوم دی زما وایف ته او د لونخړ کې ډیوټي ده او ایونینګ کې بیا دلته وي. صادق اکثر مریضان دا خبره کوي چې یاره دا ډیلیوري خو نارمل کې ده خو دې کې دوی سرجري دا کړه دې باره باندې څه وایي؟ نه الحمدلله زما وایف چې 100% کوشش کوي چې نارملی अब نارمل کېږي هغه مشوره دا ورکوي چې څوک یو پیشنټ اکثر داسې وایي چې ما له سرجري وکړه او ته چې نه داسې نه کوم اول په نارمل کوم کو ان کیس نارمل پیل شو بیا به مونږ دغه ته سرجري ته ځو او مونږ د پیسو دپاره نه کوو مونږ چې د خلکو ته څه فایده ورسي ما چې وایي سعی کوي دا چې او زه پیسې نه ګټل غواړم زه خدمت کول غواړم. ډېره ښکلې خبره ده. دا ستاسو سره لیبر روم دی او دا چې کوم دی مونږ پکې وارمر په اول ځل مونږ کاټلنګ ته وړلو دا وارمر دی دا ماشوم چې کله دغه شي خلک وي زیړې دی یا دغه شیشه کې بند کړه هغه دغه چې هغه پار ټایم بینګ چې هغه سټیبل شي بیا مونږ روست کوو دا یې دپاره مونږ دغه کړی دی دا لیبر روم دی. دا لیبر روم دی زمونږ او دغه آفیس دی او دې کې د ډیلیوري کېږي دا ډیلیوري ټیبل هغه سایډ ته د ډاکټر صاحب آفیس دی میډم آفیس دی او دا الټراساوند دی زمونږ او دلته صرف فیمیل لپاره انټري ده میل دلته نه راځي صرف دا به کاټلنګ کې واحد ځي چې ګینې به زموږ ځان له پورشن دی او انشاءالله بلډینګ هم ځان له دی بلډینګ هم ځان له دی هر یو شی ځان له دی او انشاءالله مستقبل کې مونږ دا کړی چې دې له مو ځان له نوی بلډینګ سټارټ کړی کې مو ځان له فلور د ګینې دپاره دا کړی دی. صادق اکثر مونږ وګورو هاسپټل ته چې ورشي کې اوس خاص ملي یو د میډیسن مختلف یا داسې کچره پرته په صفایي په لحاظ سره ماشاءالله ما خو لیدله چې ښکلې صفایي ده خو خیر بهرحال د صفایي په لحاظ څه وایي؟ الحمدلله مونږ په صفایي لحاظ سره به څه داسې کمپرومایز نه کوو هر دغې چې صفایي به زمونږ فسټ پریارټي کې چې اول پریارټي کې مونږ صفایي راولو وروستو پیشنټ کتل دي اول چې پیشنټ چې راشي چې وګوري چې دا دلته څه سهولیت دي نه پس به هغه ټریټ کوو او هغې نه پس به مطمئن کېږي او بیا به ځي ټیک کېږي به مونږ نوی بلډینګ سټارټ کړی دی تاسو له دا وزټ درکم او ان قریب به انشاءالله مونږ هغې ته شفټ کېږو په هغې کې بیا په یو چت د لاندې هر سهولت موجودي هغه چې کوم دی فیډز دپاره هم مونږ ځان له پورشن پکې دغه کړی دی ګینې دپاره او جنرال سرجري لپاره هم ځان له پورشن دی. ډېره مننه. کتونکو د سعید میډیکل سنټر د مشر صادق نواز خبرې تاسو اورېدې د هاسپټل تاسو ته مونږ د دننه ویزټ کړ ډېر ځایونو کې داسې دي چې هغه نن چونکې د هفتې ورځ ده فیمیل ډېر زیاتې راغلي وي نو مونږ خپل ویزټ چې دی نو هغه محدود کړو. په دې سکرین باندې به تاسو ته د دوی یو نوی بلډینګ هم ښکاري چې ان قریب سعید میډیکل سنټر به دې ته شفټ کېږي. د چې کوم ډاکټران کینی هغه هم د هغوی ټایمینګ هغه صادق نواز تاسو ته ووي. زه امید لرم چې زما پروګرام به ستاسو خوښ شوی وي. د لوی الله په امان.